السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نننی ویډیو زمونږه د کاروبار د اوچتولو د پاره د کاروبار د بڑاولو د پاره ان شاء الله یو بهترین عمل دی. څوک چې دا عمل کوي الله جل شانه به داغه په کار کې اضافه راولي. داغه کار به چې کم دی په مخ کې باندې زی د چا دکان ته گاک نه راځي هغه دا عمل کوي الله جل شانه به د دکان چې کم دی د گاک نه ډکوي. ډیر بهترین عمل دی، ډیر آسان عمل دی. د ځان سره یادو ساتي یا غنی یا مغنی د دې عمل دی. خدای نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپل منځونو پابندي کوي، منځ په ټیم کوي، ان شاء الله الله جل شانه به رزق ستا پراهي او د رزق چې کوم دی بالکل بچي د رزق کومه تنگسیا ده هغه به الله جل شانه ستانه لري کوي. الله جل شانه به ستا په رزق کې چې کوم دی برکت راچي، ستا په مال کې به برکت راځي. نو ډیر بهترین عمل دی. خدای نه مخکې صرف دا خبره ځان سره یادو ساتي چې منځ په ټیم کوي، د منځ اهتمام کوي، ان شاء الله هر مسله حل کیږي. نو اوس راځم هغه عمل ته یا غنی یا مغنی. دا چې څوک 50 مرتبه د ورځې وای کنه الله جل شانه به د په مال کې برکت اچي. د گاک په کوم دی راځي د دکان به هر ټیم د گاک نه ډکوي. نو دا عمل لازمي ځان سره کوي. والسلام، ډیره مهرباني، الله مرته خوشاله ساتي.